سلام می قبول کړئ. محمود الله خان افریدی یم او دا ټیم موجود یم په خیبر ضلع تحصیل باړه بازار کې. د سونو پښتونخوا باندې د خبر چرېدو نه پس د دې پر ضد باندې ضلعي انتظامیې کاروایي کړې او په خیبر ضلع کې د 150 ګرام روټۍ قیمت چې کوم دی هغه 100 روپۍ مقرر کړی. خو څو ورځې وشولې چې دا امپلیمنټیشن شوی دی، دا ریټ لګېدلی دی، نو د هغې سره دوکانداران چې کوم نمبیان دي هغوی دا تحفظات او د دې خبرې څرګندونه کوي چې دوی د دې نه پس د تاوان سره مخ دي، ځکه چې دا دوی لا واره نه کوي. بس مسله دا چې هغه د کلي دوکان دغه 300 روپۍ خرید اوس دلته راشه ته موږ بیا سره فرشته دی نن بیان مانو سید عالم دی. موږ ته پکې تکلیف دی، تکلیف دی چې باړه کې یو ټیم کار دی زمونږ خبر او دې نوښنامه یو ده هغه درې ټیم باندې لګا دي ته موږ ته لګ ریلیف دي خبرې راکړي. یو خبره ده بل نو مشکلات وی لارګو خرچي او د خلک د سیلک لکارونه غریب دي نو دې کې موږ ته ریلیف په کار چې راکړي. نو موږ خبره باندې عمل کړی چې موږ ته دا غره کړو دا ریټ 150 ګرام په خر روټي 20 روپۍ دا موږ فلحال ورکو. هوټل والا موږ خپه دي هغه موږ ریلیف واړي موږ سره ژوند دي دینه موږ غټي دي همدام روزګار دی. دا به بالکل مجرم اول به مجرم بیا به زو ما سره خبره کوم. سیدایا صدر انجمن تاجران باړه نو په دا کې وسه تنورون ولا روغلی وو هغه باقاعده لکه خدشات یو چې ایم دلته چې کم دای لارګي استعمال وو دلته چې کم دای مونږ ته هغه سي سہولتونه نشته لکه کم ولته دي نو مونږ ته لګ ریټ کم دای هغه نه کړی دلته زیو تر وسی په هغه باندې وړو باندې سبب موږ د ای سی صاحب سره یو میټینګ کوو او یو به چې کوم دی د ډي سي صاحب سره میټینګ کوو که چېرته دی ته سپیشل داسې ریلیف کېدای شو که نه دا د قوم هم ډېر زیات ډیمانډ دی چې شاهینه دلته په بړه کې ګرون دي نو موږ په دا وجه باندې پرون باقاعده په لاوډ سپیکر اعلان کړی دی چې باقاعده به په 20 روپۍ 150 ګرام روټۍ وي. جی ناظرین تاسو کتل د تاجر یونین او دغسې د نمبیانو تاثرات باید چې داسې فیصله وکړی شي چې نه نمبیانو ته دینه نقصان ورسیږي او د دې سره سره عوامو ته ریلیف میلاو شي. محمود الله خان افریدي، سونو پښتونخوا، خیبر.